حضور مبارک ارشاد فرمائی اذا سمتا، حضور فرمائی خپل امتیانو تا مخاطب شو. حضور مبارک خطاب کی خپل امتیانو تا فرمائی اذا سمتا فلیسم سمعک وبصرک ولسانک عن الكذب والمحارم. حضور فرمائی اے زما امتیانو چې کچر ته روژه نیسې، حضور فرمائی چې ټول نه اولنی پکار ده چې د ستا د غوږونو روژه شي، ګانې بجانې چرته وانه ورې، ډرامې فلمونه چرته ونه ګورې په رمضان بابرکته میاشت کې. دویم حضور فرمایي و بصرک، او دویم دا چې د کله ته روژه نیسې، حضور فرمایي پکار دی چې د ستا د سترګو روژه شي. او بیا حضور فرمایي و لسانک عن الکذب، او پکار دی چې تا روژه وي نو ژبه د دروغو نه وساتې، ژبه د دروغو نه وساتې، ځکه چې دا دروغ د ډیرو ګناهونو مجموعه ده. چې چا نه شیخ لی مړه لږ صحیح واچوه، څه ملاوټ خو پکې نه نه مړه هېڅ هم پکې نشته. نو چې دروغ د وویل دروغ هم شول، او ملاوټ د پکې اول نه کړی ده نو ملاوټ هم شو. نه دا خو په 10 روپۍ باندې هم نه راغلی، په خپل سر باندې در کوم دروغ هم شول، دوکه هم شوه. نو ځکه حضور فرمایي چې کله ته روژه نیسې، پکار دی چې غوږونو دم روژه وي، پکار دی چې سترګو دم روژه وي، پکار دی چې ژبې دم روژه وي. وجه هم دا ده چې د روژې مقصد او مطلوب هم دا دی چې د ستا په زندګۍ کې تبدیلي راولي. او بیا سرور دو عالم صلی الله علیه و آله وسلم یو لفظ ذکر کوي والمحارم، هر هغه څیز چې حرام دی. حضور فرمایي چې روژه کې پکار دی چې حرام ته حرام ووایې. او سرور دو عالم علیہ الصلاۃ والسلام مبارک ارشاد فرمائی ودع ازی الخادم، او چې کله حضور فرمائی روژه نیسې نو خپل خادم لم تکلیف مه ورکوه. مخکې زمانه کې غلامانو، نن سبا زمانه کې خو غلامان نشته، خو د بعضې صاحب ثروت خلکو کورونو کې خادمان وي، پیسو باندې کسان نیولی کور کې، څوک صفائی کوي، څوک سالنې مالنې پخوي، په کور کې خادمان نوکران وي. حضور فرمایي چې کله دم روژه وي نو خپلو خادمان له به تکلیف هم نه ورکوي. دا نه چې بس په ځان د اسمان قدر غوسه چړاو کړي وي او زور د خپلې کور والې نه ویستی نه شي او په خادم باندې چغې او سورې وهې. او یا کله ناکله چې کله خادم له تکلیف نشته دی په اسلام کې رمضان کې، نو بیا چې کومه د ستا بچی لور ده هغې باندې به هم چغې نه وهې. کومه د پردی کور نه کومه بیبي راوستې ده ستا کور ودانه ده، په مالګه په کموالیو په زیاتوالیو، د مرچکي په کموالیو په زیاتوالیو باندې حضور مبارک فرمایي چې زنانو ته هم اذیت مه رسوئ، چغې او سورې مه وهئ. صرف تا روژه نه ده نیولې، دا روژه ده هر چا روژه ده. روژه خو وایو هم دې ته چې ته به تبدیلي په ځان کې راولې. کوجه کې کچرې ته چغې او سورې په مالګه او په چینې باندې او په ترخو په خوږو باندې وهې. رمضان دا وایي چې ځان کې تبدیلي راوله، رمضان کې به نه وهې. مونږ په رمضان کې نه وهو، په رمضان نه علاوه نه وهو، په رمضان کې چغې وهو. او حضور مبارک فرمایي چې کله د ستا روژه وي، ټول ناولنۍ خبره دا ده چې ته به د خپل په کور کې د ماتحت خلکو باندې به چغې او سورې نه وهې. او بیا حضور مبارک ډېر پرکشش الفاظ استعمال. حضور فرمائی وَلْيَكُنْ عَلَيْكَ وَقَارٌ وَسَكِينَةٌ. حضور فرمائی چې کله تا روژه نیولې وي، په تا باندې به د روژې یو اثر به در باندې پروت وي. اثر کې به دا وي چې تا باندې به یو وقار پروت وي، تا باندې به د روژې یو اثر ښکاره کېږي. وسکینتون، تا باندې به یو سکون طاری وي، او خلکو ته په سکون د کیفیت په دنیا کې به خلکو ته دا ښایي چې الحمدلله زه روژهدار یم، تا باندې به یو سکون پروت وي. او بیا مزید حضور مبارک ارشاد فرمایي چې په کومه ورځ باندې د ستا روژه ده، په دې ورځې باندې د ستا په کردار کې تبدیلي پکار ده، په نسبت ته دې سره چې په کومه ورځ د ستا روژه نه وي او په کومه ورځ د روژه ده، دا دواړه ورځې برابر مه ساته. چې په کومه ورځ د روژه نشته هم داسې چې په کومه ورځ د روژه ده هم مغه شان دی. حضور فرمایي چې د کوژې ورځ او د روژې په ورځ کې د ستا په زندګۍ کې تبدیلي پکار ده، په وقار کې، په سوچ کې، فکر کې، گفتار کې، ناسته پاسته کې، آواز انداز کې. حضور فرمایي چې د کوژې او د روژې د ورځې فرق ساته. او مونږه لکه ما عرض وکړو فرق یې مونږه الټه ساتو.